بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ. نن زمونگا دا آنلائن درس قرآن کریم ترجمہ و تفسیر 343 نمبر درس دی. نن با انشاءاللہ مونگا دا سورت نمل دا آیت نمبر 83 نوالا تر آیت نمبر 93 پوری درسی او دا شلمی سپاری دریم رکو دا. پدې رکو کې الله تعالی د وقوع د قیامت ذکر کوي، لکه څنګه چې مونږه د سورت په ابتدا کې دا خبره کړې و چې د سورت نمل سلور مضامینو، یو بیان د توحید، دویم بیان د رسالت، دریم بیان د پیغمبرانو د خپل قوم سره گفتگو بیانو، او سلورم هم دا خبره کړې و چې د وقوع د قیامت په باره کې به احوال ذکر کیږي. نو پدې رکو کې لومړنی آیتونو کې الله پاک د حشر د میدان خبره کوي چې دا خلک چې څونه ګناهګار دي او کو نافرمان دي او کو مؤمنان دي او منن کې خلک دي، دا د وقوع د قیامت نه وروسته الله پاک ته په دربار کې ودرېږي او هر یو کس په خپل ډلې سره راپاسي، او چا چې د الله منل کړي دي هغه بیل ولاړي، چا چې د الله منل نه دي کړي هغه به بیل ولاړي، څوک چې جنتیان دی به بیل ولاړي، څوک چې دوزخیان او نافرمانه خلک دی به بیل ولاړي. د هر چا بزان لزان لډلوي، د هر یو عمل کو عمل صالح دی داغه بزان لډلې، کو د عمل د بدو نه دی داغه بزان عملي. کم خلک چې په عمل صالح کې کم یو عمل ډیر کړي دا خلکو بزان لډلې وي، او کم چې د ګناهونو مختلف قسمونه دي او داغي په دغه ګناه کې اختري، نو هغه به هم په خپل ډلې سره ولاړي. نو ځکه الله فرمایي وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، او یاد کا غورزو ناشرو چې مونږه جمع کړو من کل امت لا هر یو امتنا